1410 اربه روپۍ ته قرض ورسېد د دې صوبې. بل اړخ ته 3.5 اربه روپۍ زموږ د وسایلو رایلټي جوړیږي پنجاب ته، وفاق ته. مولانا صاحب دلته سوال جوړیږي چې اسفندیار، افتاب خان شیرپا او ورسره مولانا فضل الرحمن د هغه خلکو د عوامي نیشنل پارټۍ سره ورانه پسند داسې نن ورځ چې کوم دی په بنو کې مشران ووژلې شو، قامي ولسي مشران. د پښتونخوا د مسلې نه بغیر د هر چا د مسلې د حل لپاره سړی شته دی، خو د پښتنو د مسلې د حل لپاره نه. ایمل ولی خان ځوانانو ته د پښتنو ځوانانو ته موږ یو پیغام لرو، موږ ته د ځوانان ډیر ګران دي، که په تحریک انصاف کې دي موږ ته ګران دي، ځکه د خاورې بچي زموږ د دې پښتنو بچي دي. دغه ځوانانو ته موږ وایو چې دا پښتونخوا تباه کېږي، دا د چا تاوان دی. جرګه کړې وي چې یاره په دیاړي مار پسې به د 1 لک او د 500,000 روپو بل په کومه توګه ادا کېږي. یوازې د بجلۍ مسله نه ده، دې قام ټول کمیس شرېدلی دی، دا پښتونخوا ټوله په تباهي کې پرته ده. خبر پښتونخوا اوسنی صورتحال او بیا په دې کې د نورو سیاسي پارټو اکټیویټیز ډېر زیاته خاموشي ده. دا وخت زنګ سره د عوامي نیشنل پارټۍ مولانا خانزیب موجود دی. تاسو ته هرکلی وایو جی دا وخت د خیبر پښتونخوا صورتحال ورسره امن او امان هر څه په داو لګېدلي دي. څه ګورئ د صورتحال ته په کم نظر ورته تاسو ګورئ؟ ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ثوابۍ کې غونډه وه او په هغې باندې همدغه بحث ډېر زیات مشرانو ملګرو وکړو د پښتونخوا په امن او د وسایلو په حواله باندې. پښتونخوا صوبه دا په سیاسي تور باندې په مالی اقتصادي توګه باندې تباهي ته روانه ده او کم حالات چې موږ وینو په تسلسل سره دا دریم ځل دی د پاکستان تحریک انصاف په شکل کې په ظاهره باندې دی خو د پښتنو په اوټ باندې راځي، پښتانه ول اوټ ورکوي، پښتو هم وایي، بل طرف ته د خاورې چې کم حق ادا کول دي نو په هغې کې دی ناکام دي. د دی پام چې کم دی، د دی توجه چې کومه ده، دا هرګز په هیڅ شکل باندې د پښتونخوا د مسایلو حل ته نشته دی. د پښتونخوا صوبه په دې وخت کې په مالیاتي توګه باندې په قرضونو کې ډوبه ده. 1410 اربه روپۍ ته قرض ورسېد د دې صوبې. بل اړخ ته 3.5 اربه روپۍ زموږ د وسایلو رایلټي جوړیږي پنجاب ته، وفاق ته. هیڅ مقدمه نشته، هیڅ پروګرام نشته د پاکستان تحریک انصاف سره. دا پلانټډ حکومت دی او صرف د دې مقصد دا د پنجاب د ګټو لپاره کردار ادا کول دي. نو موږ وینو چې د صوبې نه د ریاست د صوبې وسایل هم د احتجاج لپاره کارول کیږي. د صوبې د مسایلو په حل باندې هم فوکس نشته دی. اسلام آباد ته او لاهور ته او بچی راغلي دي دغه لانجې او غیمې دي. په 2008-2014 پورې د عوامي نیشنل ګوند یو ځل حکومت پاتې شوی. جنگي حالاتو هغه جنگي حالاتو کې دومره مثالي کارونه شوي دي د تعلیم په حواله، د صنعت په حواله، د نور د پرمختګ د چارو په حواله باندې. خو په دویم ځل باندې به هغې نه پس د پاکستان تحریک انصاف حکومت رالی. په دې وخت کې د پښتونخوا نوي ضلعې نیو مد ډسټرکټس دا په بدامنۍ کې ګیري دي. ملکن ډویژن دا د مسایلو سره د بدامنۍ سره د ډېرو مسلو سره مخ دی. جنوبي ضلعې چې کومې دي د کوواټ په ټنل باندې چې کله سړی وځي نو هلته خو بالکل د ریاست ریټ چې کوم دی دا د منځه تللی دی. د شپې د پولیسو ته اډر شوی دی د تاڼو نه به نه راوځئ. د ټانک انتظامیې ته وینا شوې چې ډیای خان ته به نه ځئ. داسې نن ورځ چې کوم دی په بنو کې مشران ووژلې شو، قامي ولسي مشران. وزیرستان کې دغه حالت دی او د صوبایي حکومت هیڅ کردار نشه. په تیرا کې جنگ روان دی، په تیرا کې جنگ روان دی. هلته وسلوال ګروپونو خپل منځ کې روغه وکړه او بل طرف ته ویل پوځ ته ویل راځئ. جګړه ده چې جګړه شوه نو پښتنو ته کډې راواخیستې. مولانا صاحب دلته سوال جوړیږي چې اسفندیار، افتاب خان شیرپا ورسره مولانا فضل الرحمن په دوی نه لوی کچ د اسمبلانو نه لرې ساتل، د دوی منډیټ زیرو کول. کم خلک چې دا کوي یقینا ما او تا پې پوهېږو د هغه خلکو د عوامي نیشنل پارټۍ سره ورانه پسند. عوامي نیشنل ګوند دا د دې خاورې د 100 کلن قامي تحریک تسلسل دی او دا د دې خاورې غږ دی، د دې خاورې اواز دی او دا د دې قام د مسایلو د حل لپاره لارې وړاندې کوي. لارې مانا نن په ثوابۍ کې خبره وکړله چې که موږ د عوامي نیشنل ګوند د 2004 د ټاکنو منشور ولولو وګورو نو د یو سیاسي ګوند سره داسې منشور نه و لکه د عوامي نیشنل ګوند سره. دومره تیاری و چې د بجلۍ مسلې څه څه کوو، د ګیس څه کوو، د امن څه کوو، د ناواپاس او ګوسړۍ نه تر چمن پورې تجارتي روټ دي د سنټرل ایشیا سره دې څه کوو،
د هغې سره د تعلیم مسله به څنګه حل کوو، د وفاق سره خپل مسایل څنګه حل کوو، د افغانستان سره حالات به څنګه، یعنی دا ټول پروګرام عوامي نشل ګوند ورکړی. او بدقسمتي دا ده چې هغه منشور چې د دې خاورې دپاره و د هغې سزا دا میلاو شو چې زموږ یو نماینده د پاکستان نشنل اسمبلی ته لا نړی قصدن آمدن دا بار کړل شو. د باجوړ دننه انتخابات کېدل په ټولو ځایونو کې، خو هلته خو زه نیغ په نیغه موږ ولاړو په میدان قومي اسمبلی باندې زه وم. نو په 8 د فروری چې کوم الیکشن موږ ګټلو، ماحول داسې موږ ته جوړو څنګه چې موږ صوبایي الیکشن وغه داسې قومي اسمبلی کې موږ روانو. بل لار د دې سره په رڼا ورځ یو امیدوار ووجلو، ریحان زیب په نامه باندې غزوان، یعنی دا د بل سره په دار دې لپاره ووجلې شو چې د باجوړ د ولس فیصله په آزاد شکل کې رانه شي، چې هلته په قومي اسمبلی کې ردی خبره نه قومي غږ. بیا دویم ځل د همدردۍ نوم ورکو، د شهادت نوم یې ورکړل، ولس یې جذباتي کړل. اوس هغه ولس د داسې نماینده ولېږلو چې په خپله فیصله پښیمانه دي. عوامو چې کوم ووټ د حیدر هوتي ناکامي دا د حیدر هوتي ناکامي دا د قام ناکامي ده. سردار حسین بابک ناکام کول دا عوامي نشل ګوند نه دی ناکام شوی، دا قام ناکام شو. د دې قام خبره په دغه پالیسي ساز ادارو کې ختم شوله. تش د نورو غمونه شته دي، د پښتونخوا د مسلې نه بغیر د هر چا د مسلې د حل لپاره سړی شته دي، او د پښتنو د مسلې د حل لپاره نه. ایمل ولی خان د بلوچستان نه زمنګ د ګوند په نمائندګۍ باندې سېنیټر شولو. ایمل ولی خان خو د دې قام سړی دی. نوجوانان چې کوم په سوشل میډیا دي هغوی ستاسو مشران چې دي په هر وخت کې د بې عزتۍ کوشش ولکوي، داسې نور مشران هم بې عزته کېږي. آیا نوجوانان ایمل ولی هم نوجوان دی، په کار دا ده چې د نوجوانانو اکثریت ستاسو سره وي، سوشل میډیا ستاسو سترانګ وي، په دې باندې عوامي نشنل پارټۍ ولې کار نه کوي، ولې ناکامه دي او ولې بې عزته کېږي؟ موږ خو خپل وس او همت کوو، خو مسایل دومره دي، مشکلات دومره دي چې ستا د قومي سیاست په مقابله کې ټول ریاست ولاړ دی، ټول د ریاست ادارې دي، د ریاست وسایل ستا خلاف کارول کیږي. ځوانانو ته د پښتنو ځوانانو ته موږ یو پیغام لرو، موږ ته د ځوانان ډیر ګران دي، په تحریک انصاف کې دي موږ ته ګران دي، ځکه د خاورې بچي زموږ د دې پښتنو بچي دي. دغه ځوانانو ته موږ وایو چې دا پښتونخوا تباه کیږي، دا چا تاوان دی؟ دې پښتونخوا کې چې بدامني ده دا چا تاوان دی؟ دې پښتونخوا کې چې روزګار نه دا چا تاوان دی؟ د دې پښتونخوا چې سنټرل ایشیا ته ستا د ملکند د نواپاس په شامګټوي تړل شوې ده، د 20 کاله نه تجارت باندې دا د چا تاوان دی؟ آیا تاسو پښتانه نه وئ؟ د پښتنو بچي نه وئ؟ پښتانه هم وئ، د پښتنو بچي هم وئ، خو د خپل مسلې د خاورې د وطن د مسلې غم نه کوي. نو په کار دا د ایمل ولی خان دا د قام خبره کوي، د وطن خبره کوي. ایمل ولی خان د ذات د لپاره خبره نه ده کړې، او چې خبره کوي د کنځلې کوي، د هغې په نتیجه کې سپک سپوري وي. موږ دا خواست لرو چې د هر سیاسي ګوند لیډرشپ دا محترم دی. سیاسي اختلاف به زموږ په خپل ځای، او د یو بل توهین به نه کوو، د یو بل سپکاوی به نه کوو، چې سل پښتانه هم د چا څه اوسه د هغه ته احترام لري. مولانا صاحب تاسو په بجلی باندې بحث کړی او د خیبر پښتونخوا ولس د 1,50,000 روپو د اړیمار پسې بیل راځي. آیا د عوامي نشنل پارټۍ منشور هم دا و چې یاره کالاباغ ډیم، بجلی، ډیمونه، وسایل، نو په کار دا نه و چې ستاسو اکثریت وي، ستاسو سره جرګه سټرانګ وي، تاسو د دې بجلی کې یو قامي جرګه کړی وي چې یاره په د اړیمار پسې به د 1,50,000 روپو بیل په کومه توګه ادا کیږي، امن او امان به د دې سره خرابېږي؟ مسله داسې ده، یوازې د بجلی مسله نه ده، د دې قام ټول کمیس شریدلی دی، دا پښتونخوا ټوله په تباهي کې پرته ده. د بجلی په مسله که با شروع کړو، یو غنټه بحث به پیو کو د بجلی چې کم ظلم د دې قام سره روان دی. او مسله دا ده چې خبره به څنګه حل کوو، د مسلې حل به څنګه راوځي؟ به اله راوځي چې ستا په دې صوبه کې حکومت 15 زمنګ د نېشنل اسمبلی امیدواران دي، په دې کې د عوامي نشل پارټۍ یو سړی دی قام ونه لېږل. چې په دې لنتون مو کې په صوبه کې پروګرام ولاګ نه راغی، زم دا اول قبول کړی، زم دا مرګتیا مستیا قبول کړی. نو زه مولانا صاحب ډېر شکر ادا کوم چې راغی، زم سره ملاقات وکړو، خبرې وشوې، یو بل لاله خبر شو. مهرباني پهله استاسو شکریہ ادا کوم سہیل باچا چې تاسو د نن موږ عزت راکو، زموږ خوږ مشر عزتمن مشر مولانا خان زیب صاحب له او اظهر خان بای چې کوم دی د اماراتو نه راغلی دی، دوی د ټولو شکریہ ادا کوو د ریورسوات ته طرف نه، او الله هم بار بار د خیر راوستی کو، الله دې زموږ دا محفلي او ناس ته د خیره بار بار د خیره داسې جوړی چې دی بل سره میلاوي. ډېره مهرباني. رنګ جهان مننه. مولانا خان زیب را سره موجود و، چکدره ریورسوات کې موجود و، د اصغر خان چې د دوبۍ نه راغلی په خصوصي دعوت دوی دلته کې وزټ وکړو. د صوبې په وسایلو خبره وشوه، د صوبې دا وختي ډانچه چې ده هغه مکمل رغېدلې ده، امن و امان صورتحال چې دی هغه بېګړاو دی، ورسره د بېروزګارۍ شره چې دی هغه سیوا شوې ده، او مختلف مرګونه چې دي د پاکستانو دپاره پالیسیانې هم ثبت کړي دي. راتلونکی وخت کم طرف ته روان دی، د 24 تاریخ ترلاسه کوي،
د ملک په معیشت باندې څومره خراب اثر به پرېوځي دا به ګورو په څلورو پنځه ورځو کې الله تعالی دې وکړي چې د دې صوبې حکمرانان لږ سوچ وکړي او دلته چې کوم طالبان او جوانان دي هغه نور د خودکشیانو نه د بېروزګارۍ نه بد پاتې شي. د کیمرامین از دوسری سره سهیل باچا چکدره سوات.